الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الله رب العالمين حمد و ثناء او جناب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم باندې درود او سلام نه بعد، زما معزز و محترم الله رب العالمین چې موږ د دنیا کې پیدا کړیو، نو زموږ د پیدایش مقصد هغه بیکاره او عبث نو، بلکې رب العالمین زموږ کوم مقصد د پاره چې د دنیا ته را لېږلی او پیدا کړیو، د هغې د بیان دپاره آدم علیه السلام نه نیولې تر جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې انبیاء کرام راولېږل. د انبیاو ته دا ډیوټي حواله کړله چې خپل امت او زما دا بندگان دا په دې خبره باندې خبر کړي چې څوک زما په لار باندې ځي، زما اطاعت کوي، ما چې کوم دین د پیغمبرانو له ورکړی دی د هغې په لار باندې ځي، په هغې باندې عمل کوي، نو د الله رب العالمین د طرف نه د جنت او د رضامندۍ زیری دی. او کم کسان چې په هغې په لار نه ځي، په هغې باندې عمل نه کوي، کم شریعت چې موږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم راوړی دی په هغې باندې عمل نه کوي، په هغې په لار باندې نه ځي، نو د داسې خلکو دپاره رب العالمین جهنم او خپل قهر او غضب ورته تیار کړی دی. لکه زما محترمو، ما ته چې نن موضوع کومه راکړې شوې ده هغه دا ده چې د نیکو خلکو سره ملګرتیا او د بدو خلکو سره ملګرتیا د هغې په انساني زندګۍ باندې څه اثرات غورځېږي. نو زه به تاسو ته ټولو کې اولنۍ خبره د نیک خلکو سره صحبت او د هغې متعلق خبرې به ته وکړم چې د هغې څومره فواید دي، او د بدو خلکو متعلق خبره به ته وکړم چې د هغې بدو خلکو سره د هغوی صحبت باندې څه اثرات د انسانانو په زندګۍ باندې غورځېږي. تاسو ټول ګورئ زما محترمو چې موږ کومه زندګي تېرو دا د فتنو نه ډکه زندګي ده. هر قسم فتنې زموږ مخې ته ولاړې دي، که هغه فتنه د الحاد ده، که هغه فتنه د الله رب العالمین سره د شرک ده، که هغه فتنه د هر یو شي ده، موږ ته مخې ته کېږي او موږ ته دا خلک داسې پیش کوي لکه دغه شی چې دی نو هغه صحیح دی او هغه سمه لار باندې زه تاسو ته روانوم. ځکه زما محترمو تاسو وګورئ چې نن سبا دا فتنه د الله رب العالمین په توحید باندې ډېر سخت مخې ته راځي، د الله رب العالمین په استوا باندې موږ ته مخې ته راځي چې کله موږ ته تپوس وشي چې رب العالمین کوم ځای کې دی، نو موږ ته دا ښودلی کېږي چې الله رب العالمین په هر ځای کې دی. دلیل څه ورکوي؟ دلیل دا ورکوي چې ګوره الله رب العالمین خپله په قرآن کې فرمایي په سورت حدید کې چې هو معکم اینما کنتم، دا الله رب العالمین تاسو سره دی کوم ځای کې چې تاسو یې. نو که چېرته موږ دې آیات ته وګورو، موږ امیان خلک یو، د دې آیات دې معنا ته چې وګورو نو دې نه دا معلومیږي چې او کنه الله رب العالمین زموږ سره دی که نه، داسې ده که نه ده. خو لیکن علما
او رسول الله صلی الله علیه وسلم د قران کریم شارح ده دا غي تشریح مونږ ته کړی ده هغه مونږ ته داسې فرمایي چې ګوره هو معکم دا الله رب العالمین تاسو سره ده بالعلم والقدرت په علم په لحاظ سره او قدرت په لحاظ سره تاسو سره ده ستا خیال ساتي ستا لحاظ کوي ستا په هر کړو باندې پوهه ده چې زما دا بنده څه کوي او څه نه کوي په کوم طرف باندې ځي او په کوم طرف باندې نه ځي ولیکن بل طرف ته چې الله رب العالمین فرمایي چې الرحمن على العرش استوى رحمان ذات دا په عرش باندې مستوي ده د دې مراد څه شی زما محترم استوا څه ته ویل کېږي یو ځی باندې پاتې کېدل نو چې انسان پاتې کېږي څنګه پاتې کېږي ذاتن پاتې کېږي الله رب العالمین د ذات په لحاظ سره اسمان ته د دې ولن مثال کو تاسو ته درکم لکه تاسو وګورئ مونږ چې دعا کوو نو لاس کوم طرف ته نیسو اسمان ته نیسو مونږ چې دعا کوو زموږ سره خپل چې کوم ډېر کوم طرف ته اوچتېږي اسمان ته اوچتېږي ولې اوچتېږي خو ذات زموږ چې دی نو مونږ چې پالي زموږ خالق زموږ مالک هغه کوم ځای کې دی بره دی که چېرته هر ځای کې وی نو به ته دعا ته ضرورت څه و چې دا لاسه اوچتو ولې زموږ سر چې دی نو خپل سر بره اوچتېږي به داسې ښکته پکار وی که نه خو لیکن دا ټولې فتنې زموږ مخې ته محترم را مخې ته کېږي همدارنګې تاسو وګورئ دا د حلولیت عقیده دا لویه فتنه ده نن سبا چې دی د سوشل میډیا زمانه ده هر انسان د دې خبرې شوق کوي چې یاره زه مشهور شمه یاره دا خلک زما صفت بیان کړي یاره دا خلک چې دی نو ما ته ښه ووایي علم یې کړی نه ځان یې پویه کړی نه د الله او د الله د رسول د خبرو نه پته ورته نه او د سوشل میډیا مخې ته راشي ودرېږي بس یو آیات یو حدیث د هغې غلطه ترجمه وکړي او موږ غوندې امیان خلک هغه دا وایي چې اوهو دا وګوره که نه څونه ښه ملا دی څونه ښایسته خبرې وکړلې حالان کې آیات هم تا ته پیش کوي حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم تا ته پیش کوي لیکن هغه حدیث ترجمه د هغې تفسیر هغه غلطه وي لکه د دې یو لنډ مثال ته تاسو درکم الله رب العالمین قرآن کریم په سورۃ الذاریات کې فرمایي چې وفي انفسکم افلا تبصرون دغه علما موږ ته فرمایي چې ګوره که نه الله رب العالمین په تا کې موجود دی حلولیت عقیده راته ښایي چې الله ستا په جسم کې دی افلا تبصرون ستا د سترګې ستا د زړه ستا د عقل دا نه راګېرئ او که چېرته موږ علم کړی وي موږ داسې مجالسو کې ناست یو چې موږ ته علما راځي او دا بیان کوي هغه موږ په دې خبره باندې خبرې چې ګوره سیاق او سبب دا دی چې مخکې الله رب العالمین د جنتیانو تذکره کړې ده د هغې نه وروسته خپل قدرت ښیي او دا راته وایي چې انسانه وفي انفسکم نور څه خو پرېږدوه دا اسمان شو دا ځمکه شوه دا باران ورول شو دا شپه بوتلل دا ورځ راوستل دا ورځ بوتلل شپه راوستل دا قصې خو پرېږدوه خپل جسم ته وګوره دا سترګې دي تاسو ګورئ د چا چې نظر کم شي ښه ښه ډاکټرانو پسې رواني دا خوبونه چې د چا لږ شان کمزوري شي چې ډاکټر ورته وایي چې دا مشین په 1,00,000 روپۍ دی هغه وایي 2 لکه واخله خو زما دې هغوی دپاره څه وکړه هغې ته مونږ تیار یو ولې دا د الله رب العالمین نعمت دی او مونږ ته دا علما څه فرمایي وایي الله رب العالمین تا کې موجود دی څونه غلطه خبره مونږ ته کوي زما محترمو د دې د وجې نه چې کوم عالم بیان کوي خاص کر زموږ په باندې سوشل میډیا باندې نو د دې هر خبره باندې یقین نه پکار بلکې خپل د جمعات امام چې بکم تاسو باندې متفق چې یاره دا مونږ ته صحیح خبره کوي یاره دا مونږ ته حق لار ښیي یاره د دې چې کومه خبرې د قرآن نه د احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مونږ ته چې دی نو بیان دی هغې نه بیا تپوس وکړئ دا چې شی زما محترمو دا مونږ ته کوم څه نه ملاوېږي دا چې زمونږ ملګرتیا ښو خلکو سره وي دا چې زمونږ ملګرتیا دغه شان مجالسو کې وي نو مونږ ته به د دې علم نه د دې خبرو نه فقاهت ملاوېږي او که چېرته مونږ ته داسې خلکو فقاهت موجود نه وي نو بیا د دې خبرو نه مونږ نه خبرېږو زما محترمو ځکه الله رب العالمین مونږ ته خپله فرمایي چې د نیکو خلکو سره ملګرتیا وکړئ یا ایها الذین آمنوا کونوا مع الصادقین د رښتونو خلکو سره شئ د هغو په شانتې شئ چې هغوی څنګه رښتیا وایي
هغه شان دي. ځکه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې انسان خیانتګر کېدای شي، مؤمن وي او زانی کېدای شي، او بل ګناه خو دا هغه کېدای شي وي، او بل خو دا هغه کېدای شي وي، او خو اخر کې صحابي تاسو کې چې دا الله رسول صلی الله علیه وسلم چې دا انسان مؤمن دروغجن کېدای شي، هغه نه اس کله دروغجن نشي کېدای. ځکه الله فرمایي چې کونوا مع الصادقین، د رښتونو سره ملګری شئ، رښتیا کارونه او رښتیا خبرې هغه کوئ. لکه بل چې الله رب العالمین مونږ ته د خو خلکو سره د ناستې تلقین راکوي، لکه مولیان شو، همدغه شانتې تاسو ګورئ چې کوم ښه سړی وي انسان ته خپله اندازه کېږي، متقي وي، پرهیزګار وي، مزګزار وي، هر وخت کې ذکر اذکار کوي. لکه الله فرمایي چې واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. صبر وکړه، خپل ځان ته صبر ورکړه، او د داسې خلکو سره ملګرتیا وکړه چې دا خلک سبا او بیګا الله رب العالمین یادوي، د الله رب العالمین ذکر اذکار کوي، د الله رب العالمین تعجزي کوي، د الله رب العالمین بندګي کوي. داسې خلک ته چې دینو یاد وساته. لکه زما محترمو رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ ته د ښه مجلس او د ښه ملګري او د بد مجلس او د بد ملګري مثال لا کړی دی. لکه تاسو وګورئ یو سړی دی هغه چې دی عطر فروش ته لاړ شي که نه عطر دکان ته، نو که هسې کښېني پکې عطر ښایسته بوی راځي که نه راځي، که ترې عطر وانخلي نو هغه ته چې دی نو بوی میلاویږي. هغه چې پاسېږي چې دا عطر هغه کس بل چا ته هم لګوي نو هغه دارې ده ته هم راځي. نو که دا کومه خبره بیانوي ده تپوس نه یې کړی نو دا خبره ده ته هم ورسېږي او هغه ته نه څه نه څه زده کړي. زما محترمو او همدغه رنګې د بد ملګري مثال رسول الله صلی الله علیه وسلم د انګر په شان دی ورکړی دی. لکه دا لوهار دی، لوهار چې دی نو هغه اوسپنه چې سوځوي نو هغه دغه کې اچوي اور ته دغه کوي، د دې اور هغه کوم چنګار چې دی که نه هغه راوچتېږي. نو که ته ورسره کښېنې که تا د بده خبره هم نه کړي نو د هغې هغه چنګارۍ نه ستا چې دی نو دا جامې سوځېږي، د هغې د خبرو د تا باندې غلط اثر کېږي، ستا ذهن په هغې سره خرابېږي، ستا دماغ په هغې سره خرابېږي. دا ټولې خبرې زما محترمو دا څه شی دي؟ دا د بد صحبت او د بد خلکو مثال دی. همدغه رنګې زما محترمو الله رب العالمین په قرآن کریم کې د نیکو خلکو سره د مینې او د محبت د هغې سره د صحبت تمنا کړې ده. لکه الله فرمایي چې وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. مونږ ته څه چل شوی دی چې مونږ د دې نیکو خلکو سره تمنا نه کوو، د هغې ارزو نه ساتو، او دا هم نه وایو چې دې سره الله رب العالمین د نیکو کارو سره په جنت کې داخل کړي. زما محترمو د نیکو خلکو سره دومره لوی اجر او دومره لوی فضیلت الله رب العالمین مونږ ته ښودلی دی. همدغه شان تاسو وګورئ انبیا کرام د نیکو خلکو سره د ملګرتیا د هغې یو څو مثالونه تاسو ته زه ذکر کوم چې ربنا وجعلنا مسلمین لك ومن ذریتنا امة مسلمة لك. ابراهیم علیه السلام څه وویل چې الله زما نه وروسته داسې یو پیغمبر دې خلکو ته پیدا کړه چې هغه ستا دین ستا شریعت دې خلکو ته ښیي. همدغه رنګې زما محترمو زکریا علیه السلام هم دا دعا کوي چې هنالک دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. داسې یو بچی راکړي چې هغه نیک وي او نیکوکارو سره چې دی د هغه پالنه وي. زما محترمو تاسو وګورئ که نه علما فرمایي چې کوم یو انسان تاسو دا ګورئ چې د هغه وپېژنئ چې دا څنګه سړی دی، ښه سړی دی که بد سړی دی، وایي د نه دا تپوس مه کوئ بلکې د ده ملګری وګورئ چې د ده ملګری څنګه دی، د ده ناسته پاسته چا سره ده، د ده تګ راتګ چا سره دی، د ده چې دی نو خبرې اترې کول چا سره دي. که هغه سړی ښه نو پوه شه چې دا سړی هم څه شی دی ښه دی. ولې د ښو خلکو تمنا چې دی نو انبیا کرام هم کړې ده. او د بدو خلکو زما محترم
د هغې تمنا نه انبیاو کړې ده او د نیکو کارو خلکو کړې ده. د قیامت په ورځ به همدغه سړی چې د بدو خلکو سره ناسته پاسته کوي دا به همدغه وایي زما محترمو یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. ای کاش او افسوس او ارمان دی دنیا کې مې دغه کس ځان ته ملګری کړی نه وی. ده خو زه لقد اضلني عن الذکر بعد اذ جاءني. ده خو زه چې سمې لارې نه واړولم. ده چې دی نو زه د الله رب العالمین د بندګۍ د الله رب العالمین د اطاعت نه واړولم. زما محترمو د بد خلکو سره ناسته ولاړه دا نه کول پکار. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ ته یو واقعه بیان کړې ده چې د نیکو خلکو سره چې ناستې که نه نو د الله رب العالمین د داسې انسان ته مغفرت کوي د داسې انسان ګناهونه معاف کېږي. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله رب العالمین دنیا ته ملائک راولېږي او دا ملائک ته وایي چې وګرځئ کوم ځای کې داسې خلک ناست دي چې زما ذکر کېږي زما یاداشت کېږي لکه دا مونږ چې ناست یو مونږ الله رب العالمین ذکر کوو یاداشت کوو نو هغو چې راشي خپل رحمت او خپل سکینت او خپل وزرې په مونږ باندې راخواره کړي چې بیا لاړ شي الله رب العالمین یې تپوس وکړي چې زما بندګانو په کوم حال کې پرېښوستل. هغه وایي چې الله مونږ چې لاړو نو هغو ناست نو ستا ذکر یې کول ستا یاداشت یې کولو یو کس ورته ولاړو بیان یې ورته کولو هغو ورته غوږ ایښی و ستا تذکرې کېدلې. هغه ویل چې ښه زه یې لیدلی یم. هغه ویل نه ته خو یې نه یې لیدلی خو بیا هم ستا نه هېرېږي او ستا ذکر اذکار کوي. رب العالمین به ورته وایي چې ښه که چېرته ما ویني بیا به شئ. ملایک ورته وایي چې بیا خو چې تا ویني بیا خو ډېر عبادتونه ډېر بندګي ډېر عاجزي به تا ته کوي الله. ښه نو څه یې غوښتل وایي وایي د جنت یې غوښتو د جنت نعمتونه د جنت دپاره هلې ځلې کولې چې الله رب مونږ ته دا جنت راکړي. الله رب العالمین به ورته وایي چې ښه جنت یې لیدلی دی وایي نه که جنت ویني بیا به څه بیا خو به ډېر د هغې دپاره محنت او کوشش به کوي. ښه د څه شي نه یې پناه غوښتله به ورته وایي چې الله دیو پناه چې دی نو د جهنم نه غوښتله. ښه جهنم یې لیدلی دی وایي نه نه دی لیدلی که ویني بیا خو به ډېر د هغې نه ځان ساتي. زما محترمو ګوره الله رب العالمین زمونږ دپاره د ملایکو سره دومره تذکره کوي دومره زمونږ یاداشت او زمونږ د کامیابۍ د نجات خیال د الله رب العالمین ساتي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله رب العالمین دی ملائکو ته فرمایي چې خام فاشهدکم انی قد غفرت لهم. تاسو ټول په دې باندې ګواه اوسئ چې دا کوم کسان ناست دي ما دې ټولو ته بخښنه کړې ده. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په دې کې ګورئ زموږ مقصد دی واقعه کې دغه ذکر ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې فیهم فلان ليس منهم انما جاء لحاجه. یو کس په دې لاره باندې تېرېدو او نه د دې مجلس سره تعلق او نه چې دی نو دې مجلس کې دا اورېدو دپاره راغلی خو دلته یو کس ناست و هغې سره سم ضرورت و څه کار یې و هغه ویل زه راشه لږ ورته کښېنم انتظار به وکړم چې دا بیان ختم شي خپل کار به وکړم او ځم به. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دې کس ته هم الله رب العالمین د دې نورو خلکو سره بخښنه ورته وکړه. وایي ملایک ورته وایي چې الله دا خو د دې نه نو دا خو هسې خپل حاجت ته راغلی چا سره کار او کار دپاره راغلی. ورسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هم جلساء لا یشقي بهم حلیفهم. دا داسې خلک دي چې د دې ملګري ته دا ناس خلکو ته بدبختي نه رسوي بلکې څه رسوي نیکي ورته رسوي. وګوره بهر نه یو کس راغلی دی بیان نه اوري دغه نه کوي خو صرف دې دپاره چې دې نیکوکارو خلکو سره دې بیان ته چې کوم خلک ناست دي دې خلکو سره زه به څه وکړم لږ میلاو بشم خپل کار به پوره کړم خپل حاجت به پوره کړم او په دې کې ورته الله رب العالمین صرف دې ناسته باندې ورته بخښنه وکړي. دا وګوره څومره لوی مرتبه او څومره لوی اعزاز دی. او چې کوم بد خلک دي زما محترمو هغې سره به ناسته او هغې سره دغه معاملات نه میلاوېږي. ځکه دا نیکبختي چې د زما محترمو دا په مشکل وخت کې هم ډېر په کار راځي. لکه تاسو وګورئ د هجرت رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله رسول الله د غار نه ووتو
سراقه ابن مالک ورپسې و هغه چې راورسېدو ابو بکر رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمایي چې الله رسوله یو کس مونږ پسې دی او مونږ بس نیمون کې دی بس کدی پندو نه راوړل ته بس مونږ نیسی الله رب العالمین دا غي استا پس مګه کې خپي ونه نه وستنی ځکه الله رب العالمین د خپل متقی بندگانو پرهیزګار بندگان هغه اسینه پرېږدي خامخا دا هغه مدد او اکرام کوي وګورئ دلته ابو بکر رضی الله عنه ملګرتیا د چا سره و امام الانبیاء امام المتقین رسول الله صلی الله علیه وسلم سره هغه د سوې لا تحزن ان الله معنا او کچې دا بدبختی و بد ملګرو هغه وته چې او صبر وکړه د دې بسکو د دې بداسې کوم تاسو به کوم سمون صوبې به ځان له جوړولې دا غنه د بچ کېدو لپاره بلکې سم د سې ویلې چې وګوره الله رب العالمین مون سره دې مې رېګه خیر دې الله به د دې مون بچ کی دا څه شه ده دا څه د نیک ملګرو سره ناستا د نیک ملګرو سره زما محترمو صحبت دا او د بدو خلکو سره صحبت زما محترم راځو دې خبره ته چې اوس بد خلکو سره کینی د بد خلکو صحبت چې کوي هغه نه مونږ سمیناوي زما محترمو دا هغه نه انبیاء کرام هم پناه غوښتل رب انصرني على القوم المفسدين اے الله ما بچ کی د مفسد قوم نه هغه قوم چې فساد پس مګه کې خوري لکه یوسف علیه السلام چې کله هغه زلیخا سره په لانجه کې ونه خطو هغه دا خبره وکړه چې یاره کم سره چې ستا په خزه باندې تهمت لګی هغه له چې دینو سور کم جیل ولا ورکا یوسف علیه السلام دلته کوم دعا کوي دا وګوره د بد صحبت د بچ کېدو د پاره څه فرمایي رب السجن احب الي مما يدعونني اليه اے الله دا چې ما دې جیل ته اچي دا جیل زما د پاره ډیر خسه ده چې زه دې جیل ته لاړ شم او د دې بدکارۍ د دې غلط صحبت نه بچ شم یوسف علیه السلام د سله پاره د جیل انتخاب وکړو د لپاره د غلط صحبت نه بچ شي همدغه شان زما محترمو الله رب العالمین مونږ ته سورة فاتحة کې دغه خبره کوي چې اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولي چې د غلط صحبت نه مونږ بچو غلط صحبت څه شي چې تا به غضب کړی دی تا ګمراه کړی دی دا غلط صحبت دی کنه زما محترمو چې د دې الله رب العالمین بچ کی همدغه شانته الله رب العالمین په بل ځای کې فرمایي چې واذا رايت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره داس یو مجلس کې ناس دي چې هغه مجلس کې تا ته پته ده چې یاره خلک بدرد نه وي الټه سیده خبرې نه کوي خو لیکن ته هغه کې کېناستې او یکدم چې د خلکو قرآن پسې پیغمبر پسې احادیثو پسې الټه سیده خبرې شروع کړلې نو الله فرمایي فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث د دې ځان پاسې کوي اعراض ته نو کا تر دې پورې په بل خبره کې وګوره بیا الله فرمایي چې ته داسته یو خبره اوري دا واما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين شیطان استغوبونو ته داسې خبره واځي ما دا ښه ده واوره خیر ده نو کچې ته شیطان ته وګولولې نو رسته د یاداشت بیا پاسې کې دا غنا غو سره مکه نه شیطان دومره خپل کار په دغه ځکه کوي چې دا انسان د ښه صحبت نه وباسي او بد صحبت ته راولي دا هم دغه شان زما محترمو علماء فرمایي ابن عباس رضی الله عنه لا تجالس اهل الاهواء فان مجالسهم مرض للقلوب د بدو خلکو سره ناسته دا د انسان زړه مړ کوي تاسو وګورئ که تاسو ما مخکې ویلې چې دا د سوشل میډیا زمانه ده په سوشل میډیا کې خلک څه کوي راشي بس صرف خپل ځان د مشهور لپاره دلته یو مولا دی مخکې ورځو کې مناظره کوله او په کومه خبره باندې مناظره او تاسو کې دې خبره ته تاسو توجه کوئ وایي چې کوم انسان حج ته یا عمره ته لاړ شي او مدینه ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم روضه ته وایي چې چېرته په هغه ځای کې استشفاء او کې د الله رب العالمین ته د رسول الله ته وایي چې یا الله رسوله ته موږ ته سفارش وکړه د الله رب العالمین ته وایي دا جایز ده څنګه جایز ده زما محترمو آیات د قران کریم پیش کوي خو معنا غلطه کوي مفهوم غلط اخلي ولی وجاء منافقین چې کله د نفاق نه پاتې شو الله رب العالمین فرمایي
جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. دیو چې دا ظلم کړی په خپل ځان باندې، که چېرته دیو الله ته راغلی او د الله رسول ته راغلی وی او د دعا او د استشفاء طلب یې کړی، نو الله به دیو ته بخښنه کړې وی. دا آیات خو الله رب العالمین په هغه وخت کې نازل کړو چې کوم وخت رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوندی و. ځکه د دې یو مثال په احادیثو کې راځي. زه په جامعه اسلامیه کې هم ما سبق ویلی په دریم سیمسټر کې موږ ته استاد د توحید په بحث کې دغه خبره کړې وه چې ګوره بعضې خلک به پیدا کېږي ځان ته به مولیان وایي، خو دوی به دا قبرونو ته دعا کول، د قبرونو نه غوښتنه کول، د قبرونو ته سفارشونه کول دا به جایز ګڼي. ما ورته ویل استاد دا څنګه کېدی شي؟ خو چې اوس دغه مناظره مې وکتله نو ما ته پته ولګېده چې یاره هغه خبره چې مونږ ته کوم استاد کړې وه واقعي چې صحیح خبره کړې وه. هغه راته دا ویلي چې دا ګورې صحیح نه ده. ولې چې کوم وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوندی و، دا صحابه کرام به تلل او د الله رسول ته به یې فرمایل چې د الله رسول نن د باران ضرورت دی، د الله نه دعا وغواړه چې مونږ ته الله باران وکړي، نن د دې شي ضرورت دی، الله نه دعا وکړه چې دا وشي. چې کله هغه وفات شو نو ګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ ته وفرمایل چې علیکم بسنتي و سنت الخلفاء الراشدین المهدیین، تاسو باندې زما د صحابه کرامو سنت هغه لازم نیول دي او په هغې باندې کلک ودرېدل دي. ګورئ احادیثو کې راځي چې دې صحابو چې کله د باران ضرورت شو ابوبکر ته رالل، عمر ته رالل، ځکه دا مشران صحابه کرامو، هغه ورته څه وویلې چې نه تاسو داسې وکړئ چې تاسو لاړ شئ د رسول الله صلی الله علیه وسلم تر عباس رضی الله عنه هغه ژوندی دی، مشر صحابین دی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم ترم دی، هغې له لاړ شئ هغه ته ووایئ چې د الله نه دعا وکړي. که چېرته استشفاء په قبر النبي صلی الله علیه وسلم جایز وی، دې صحابه ولې چې دی نو ابن عباس رضی الله عنه ته تلل، ډایرکټ به راغلی مسجد نبوي ته، هلته رسول الله صلی الله علیه وسلم قبر موجود و، هلته به د هغې نه سوال کوی چې ای الله رسوله ته خو الله رب العالمین ته نږدې شوی، د الله رب العالمین خواله تللی، زموږ سفارش لپاره دعا وکړه، موږ ته دا تکلیف دی دا وکړه، موږ ته دا مصیبت را رسېدی دا وکړه. د صحابو نه زیات پویه والا مونږ و که هغو، محبت کوونکي هغو که مونږ و، خو دا صرف څه شی دی؟ دا غلط صحبت دی زما محترمو. دا په دې سوشل میډیا باندې ځان مشهورول دي او مونږ غوندې امیان چې ورته کښېنو وګوره که نه څونه خبریانې وکړو، وګوره که نه څونه ښایسته خبرې کوي، ته د دې خبرې نه منې، ته د دې خبرې نه اورې. نه زما محترمو د داسې خلکو نه ځان ساتل پکار دي، ځکه دا زموږ ایمان ته نقصان رسوي، دا زموږ عقیدې ته نقصان رسوي. اوس که چېرته په دې خبره باندې زه عمل وکړم او دا عقیده زه وساتم چې یاره د قبر ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته لاړ شم او هلته ورته سفارش سوال وکړم، نو زما دا سفارش قبلېږي. وګوره زما عقیدې ته نقصان ورسېدو که نه؟ قبر ته غوښتنه څه شی ده؟ که اگر که هغه پیغمبر دی، اگر که هغه چې دی نو عام انسان دی، خو قبر خو دی که نه؟ مړی نه خو غواړي که نه غواړي؟ بیا موږ د څه خبره کوي؟ وایي نه که نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوند هغه د عام انسانانو غوندې ژوند نه دی، هغې قبر کې ملاسته د هغې برزخي ژوند هغه زموږ د انسانانو غوندې ژوند نه دی. څنګه نه دی؟ کوم ځای کې الله رب العالمین دا خبره موږ ته کړې ده؟ ټیک ده هغه ژوندی دی په قبر کې دی، څنګه چې الله رب العالمین موږ ته بیان کړی ده. بل حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم یو انسان په ما باندې درود وایي، و الله رب العالمین د ملائکو په ذریعه باندې ما ته پاسئ او ما ته وایي چې پلانې د پلانې زوی په تا باندې په دې ټایم باندې درود درولېږلو وایي، هغه ځکه پاسولی کېږي. زما محترم موږ ته پیغمبر بیان کړې ده، بس موږ به یې منو، آمنا وسلمنا چې دغه ځکه موږ ته بیان شوې ده موږ یې منو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د قبر کې مړی کوم وخت کې اوري، وایي چې کله مړی وشي، قبر کې خښ کړی شي، قبر کې خاوره واړوله شي، قبر برابر شي، وایي دا خپل خپلوان ته روان شي، وایي دا مړی چې دی نو د انسانانو د رحقو کشار یې اوري، وایي او دې ځای کې دا آواز کوي چې یاره زم چاته پرېښوستمه،
چېرته مانه روان شوي وایي دا خبرې کوي موږ د پیغمبر دغه ځای ښودلی چې مړی په دغه ځای کې اوري بل هېڅ ځای راته نه دی ښودلی آمنا وسلم نه موږ یې منو چې او دغه ځای کې صرف اوري بل کوم ځای راته ښودلی بل دا ځای راته ښودلی چې کله د بدر کې هغه 25 کفار د سردارانو د قریش هغه مړه شو رسول الله صلی الله علیه وسلم یو کوی کې ټول راوغورځول او ورته پاڅېده وایي چې ما تاسو ته کوم دین راوړی هغه تاسو ما در ورسولو که ونه رسولو عمر رضی الله عنه فرمایي چې الله رسول دا خو مړه دي هغه چې عمره الله رب العالمین دلته دا ژوندي کړل او زما خبره ورته داسې ورسوه چې داسې تم نه اوري وایي پیغمبر موږ ته دغه ځای بیان کړی دی په دا دوه ځایونه علاوه بل هېڅ ځای کې چې دی نو مړی نه اوري نو موږ به هغه منو ولې دا خبره ما چې واقعات تاسو ته دا بیان کړه په څه بیان کړه دا په دې باندې چې موږ ته پکار دی چې موږ نیک صحبت اختیار کړو او د بد صحبت نه ځان وساتو که چېرته موږ په دې غلط صحبت کې ننوځو او په دې سوشل میډیا کې او په دې موبایل کې او په دې فیسبوکونو کې موږ ننوځو او د دې خلکو دا خبرې واورو چې دا خو ډېر خبره کوي ګوره آیات پیش کوي ګوره د قرآن کریم د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث راته پیش کوي دا زما محترمو ډېر بده ده او دا چې دی نو موږ ته زموږ عقیدې ته زموږ اعمالو ته نقصان رسوي زما محترمو بیا به قیامت په ورځ باندې موږ څه وایو دغه خبره کوو چې یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلني عن الذکر بعد اذ جاءني ما ته نصیحت راغلو ما ته پند راغلو ما ته د الله رب العالمین د طرف نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوله باندې شریعت محمدي راغلو خو په سوشل میډیا کې کوم علما کوم مفتیان کوم خلک چې ځان مشهورول هغه بیانونه کول دا هغه خبره ما اوریدله او ما ځان چې دی نو دې طرف ته متوجه کړی نو د صرف دغه ارمان کوو بل هېڅ موږ نشو کولی زما محترمو نو الله رب العالمین نه دعا ده چې الله رب العالمین د عمل کولو توفیق راکړي او الله رب العالمین دې موږ د بد صحبت نه وساتي او الله رب العالمین دې موږ نیک صحبت طرف ته راجع کړي او دغه مجالس زما محترمو زیات نه زیات نیمه ګنټه 40 منټې په دې کې الله رب العالمین د طرف نه موږ ته مغفرت اعلان کیږي په دې کې د سکینت په موږ باندې نازلېږي په دې کې موږ باندې رحمت نازلېږي نو پکار دا دی چې دې مجالس ته موږ ځان حاضر کړو نور ملګري هم ځان سره راولو چې زموږ د عقیدې اصلاح وشي زموږ د ایمان زیادت پکې وشي وګوره دغه نیکو صحبت د بد صحبت متعلق چې ما نن تاسو ته کومې خبرې وکړلې داسې خبرې به زما محترمو تاسو ته چا نه کړي او که کړي وي ډېر مخکې به شوي وي او الله رب العالمین فرمایي چې وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین یاداش وکړه مؤمنانو ته ځکه دا یاداش دا فائده رسوونکی دی خلکو ته نو الله رب العالمین نه دعا ده چې الله رب العالمین دې په دې څو ماده ګډو خبرو باندې اول ما ته او بیا تاسو ته د عمل کولو توفیق راکړي او الله رب العالمین دا زموږ د نجات او د بخښنې ذریعه وګرځي او الله رب العالمین چې کوم ملګري دلته ناست دي د هغې مشکلات پریشانیانې زموږ میندې خویندې راغلي دي د هغو مشکلات د هغو پریشانیانې د الله رب العالمین ختم کړي او کوم چې په هغې کې بیماران دي مونږ چې کوم بیماران دي الله رب العالمین شفا ورکړي کوم چې زموږ مشران دي والدین دي خپلوان دي وفات شوي دي رب العالمین دې هغې مغفرت نصیب کړي قبر دې ورله روښانه کړي او رب العالمین دې هغه منزل ورته اسانه کړي أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين